امام احمد بن حنبل رحم الله د مذهب امام دی، جلیل القدر عالم دی، عظیم محدث او فقیه دی. در امام شافعی رحم الله شاګرد و. امام شافعی رحم الله اخري وخت په مصر کې و. امام احمد بن حنبل رحم الله ته خط راولي وو، ورته ویل ډېر خوش ملاقات نه شوه او یاد شوه مې ډېر کله مصر ته راشه تشریف راوړه. د امام احمد بن حنبل امام شافعی شاګرد ډېر محبت ته ورسره تر دې پورې امام احمد بن حنبل رحم الله چې کله کوړې وخړې هغه معتزله و دی وګوره د کمیس په وینو باندې سور شو. امام شافعی رحم الله ورته جواب را لېږلی ویل هغه کمیس نه دی یو ټوکړه ماته راولېږه. نو دی خو استاد ومنه کولی نه شو، هغه ټوکړې خو ورولېږله، بې وصیت کړی و دا به زما سره دفن کوي. ځکه زه به الله ته دا پیش کوم چې دغسې شاګردان مې تیار کړي وو چې ستا د دین دپاره د هغې بدن وینه تویه شوې وه، الله زما د خپل نجات دپاره دغه اسره راوړې ده. امام شافعی رحم الله چې خط وکتو واپسې ورته جواب راولېږو، ورته ویل استاد جي زه به پلانکي تاریخ ته مصر ته راشم، زه به در خدمت کې حاضري وکړم. امام شافعی رحم الله په تاریخ په تمه و. هغه تاریخ چې راغی امام شافعی رحم الله ورته استقبال ته سره د شاګردانو د ملګرو راووت. بادشاهي وخت گورنر در امام شافعی رحم الله سره ډېر ښه تعلقات او اسم نیکان بادشاهانو د علماو به قدر کوو. هغه هم راغی بادشاه سره د خپلو کسانو د امام احمد بن حنبل استقبال ته راووتل. هغه ډېر په استقبال او په ناست سره وصول کو. امام احمد بن حنبل رحم الله هغه بیا د شپې تر امام شافعی رحم الله په کور کې میلمه شو. د امام شافعی رحم الله ماشومان یې لوڼه وې، هغوی هم د امام احمد بن حنبل تذکره اورېدلې وه چې داسې لوی امام دی، فقیه دی، محدث دی. هغوی ورته خوراک تیار کړی و، خوراک یې راوویستلو. امام احمد بن حنبل رحم الله ډېر زر زره خوراک لکه سړی چې ډېر وږی شي او ډېر په حرص سره خوراک دغسې وخوړ. امام شافعی رحم الله ته هم تعجب وشو، خو خاموشه و، میلمه ورسې ویلی شو نه. دغه ماشومانو لوڼه ټول کې په کور کې خو تربیت دیني ماحول و، هغوی هم چې وکتو یاره نیکان خلک خو خوراک کم کوي، عبادت زیات کوي. موږ د امام احمد بن حنبل دومره لوی صفتونه اورېدلي، ګوره د خوراک یې څنګه وکړو. زړه کې اشکال و. امام احمد بن حنبل امام شافعی رحم الله ته ویل الله څنګه خبره و، تا خو ډېر لوی صفت کړی و. هغه ورته زما هم زړه کې دا خبره راغله، خو ورته یې کولی نه شم ځکه میلمه دی، اوس به وایي چې په خپل د کور کې رزق کمی راځي، داسې خبره راته کوي. بیا هغه جومات ته لاړو، د ده ماشومانو لوڼو ورته کټ صحیح کو، برابر یې کو. امام احمد بن حنبل چې واپس راغی په هغه بستر او یوه لوټه هم ورته اوبو کېښودله چې د شپې به امام صاحب تهجدو ته پاڅېږي او لمونځ به کوي. مخکې مسلمانانو د تهجد بود کېدل دا چا ذهن ته نه راتلل، اوس ورته سهار د لمونځ پته نه لګي. الله تعالی دې معافي وکړي. امام احمد بن حنبل رحم الله سهار مونځ ته لاړو، لوټه به ځای پرته ده. سهار مونځ نه وروسته چې لوڼه راوتل بسترې ټولې ویې کتل لوټه به ځای پرته ده. امام شافعی رحم الله چې واپس راغی ورته ویل تا خو دومره صفتونه کړي وو، بېګا یې هغه روټۍ څنګه وخوړه او ګوره د شپې تهجدو ته هم نه دی پاڅېدلی، دا څنګه لوی عالم دی او لوی امام دی. امام احمد بن حنبل چې راغی امام شافعی رحم الله ورته وایي احمده دا عادتونه دي د کله نه بدل شوي دي. هغه ورته کوم عادتونه؟ ورته ګوره خوراک دې هم زیات وکړو او لوټۍ تا ته بېګا ایښې وه، ته بېګا تهجدو ته هم نه یې پاڅېدلی. هغه ورته وفرمیل ویل نه چې دغسې نه ده، مسکی شو ورته وفرمیل ویل بېګا چې کله تا خوراک راوړو دومره نورانیت پکې و، الله د دغه خلکو د زړه سترګې ګلو کړي. ویل ما د اسمان نه کته د انوارات دقسې به دا خوراک راورېده او دومره زیات شو دا ټول کور د انواراتونه ډک شو. ویل کله چې دا خوراک راغی زما په زړه باندې د ذکر او د الله د یاد کیفیت راغله. نو ویل ما ډېر په جلدۍ سره هغه خوراک ډېر مې وکړو، ما ویل پته نه لګي دغسې حلال او برکتي خوراک به بیا ما ته نصیب شي که نه. او ویل کله چې مې دا خوراک وکړو د دې دوه قسمه اثرات، یو علمي و بل عملي و. ویل بېګاله چې سملاستم ویل یو آیات کې ما بېګا مجتهدین خو به یو آیات او د حدیث نه دنیا مسایل راویستله، خو مجتهد و فقیه و د مذهب امام دی. ویل په د آیات کې مې سوچ کوو، ویل بېګا هغه مسایل چې زما په ذهن کې نه وو د دې آیات نه ما 100 مسایل بېګا شپه کې راویستي دي. او ویل دویم عملي برکت او حال دا و د ستاره کور د خوراک چې ویل بېګا زه تهجدو ته پاڅېدم زما اودس نه دی مات شوی، چونکې زه په مسایلو په استخراج کې مصروف وم. ما تهجد وکړله په حق اودس سره،
بیا زه مصروفه شوم د مسایلو په استنباط کې ما ته نوبت نه دی میلاو شوی چې زه اودس وکړم نه راته ضرورت پېښ شوی دی زه لاړم په حق اوداسه بیګاني باندې مې لمونځ وکړو دا ستا د حلال مال برکت والا مال برکت و چې ما ته په نورانیت نصیب شو گویا په حلال خوراک سره د برکتونو چاته میلاو شو هغه نورانیت چې ورته میلاو شو